اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د قومي وطن پارټي صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب دا غسر راغلی میلمانه زمونږ د ضلع چیئرمین شیربهادر زاده خان، جنرل سیکرټري رضا الله خان، طلایت خان، نصر الله خان او زما د مخامخ ناست زما د نیمګولۍ د ګوټ نه راغلی عزتمندو السلام علیکم. د ټول نه مخکې خو زه خورشید احمد خان ته د هغو خاندان ته او د هغو ملګرو ته مبارکبادي پیش کوم چې هغو په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړو او دا یقین دهاني ورکومه چې نن دا کومه فیصله هغه وکړه انشاءالله په دې باندې به دی ډېر خوشحاله وي، ځکه چې قومي وطن پارټي یو پارټي نه ده، دا یوه ډله ده، دا د دوستۍ یو مثال دی او دا به ثابته کړو انشاءالله، ځکه زمونږ سره دلته کې د قومي وطن پارټۍ کسان ډېر کم وو. نو انشاءالله تاسو چې دا کم نن په ګڼ تعداد باندې راغلی د دې نه دا ثابتېږي چې تاسو ټول په قومي وطن پارټۍ باندې اعتماد دی او زه د ټول نه زیات ستاسو شکریه ادا کوم چې په دې ګرمۍ کې تاسو راغلی، خپل مصروفیاتو باوجود دلته کې راغلی او په دې جلسې کې شرکت وکړو او دا یو کامیاب وکړه په ایمان چې دا ستاسو په موږ باندې ډېر زیات غټ احسان دی. الله یې ښه ساته، خدای پاک یو ښه عزتمند کا. عزتمندو مشران ناست دي هغو به خبرې کوي، خو زه یو څو خبرې کوم د دې خپل مشرانو په هکله چې موږ له خدای پاک داسې یو لیډر راکړی آفتاب احمد خان شیرپاو چې په خدای یقین وکړه لکه په هغه باندې حد دی، د وړو سره وړوکی د لوی سره لوی او هغه چې کم مخلصه دی او کم قربانیان یې د خلکو دپاره ورکوي نو په ایمان چې تاسو سره یو ور میلا شوئ نو هېڅوک به بیا نه پېژنئ. هم د هغه دغه به زه د هغه چې کوم لکه د هغه قربانیانې او خدمات چې دي هغه نه چا نه پټ نه دي، د هغه ځکه خو هغه ته بابای روزګار خطاب ورکولی شي، هغه چې کم روزګار د خلکو له ورکړی دی او کوم ترقیاتي کارونه چې کړي دي نه هغه د اوسه پورې نه چا کړي دي او نه به څوک وږي. دغه شانتې زمونږ صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپاو دی چې ده په ډېر کم عمر کې او ډېر په لږ وخت کې هغه سیاسي مقام یې حاصل کړو چې د هغې لپاره خلکو 15 کاله او 20 کاله جدوجهد کوي او هغې ته هم بیا نشي رسېدی. دا د الله تعالی په موږ باندې احسان دی چې خدای پاک موږ له داسې یو لیډران نه کړو. زه به د لږ مثال پیش کړم د دا لکه ته سره چې موږ میلاویږو زموږ سره د نیمګولۍ د بانډۍ د شیرپلم د دېسې تپوسونه کوي، موږ وایو چې دی چې تر دېسې کې لوشی را پیدا شوی دی، د ده ستاسو سره ډېره زیاته مینه ده او دا مینه به قایم ساتي، خو چې موږ ورسره مینه وکړو او دل هم د دې ځای ورکړو نو انشاءالله دا ورسره زموږ واده ده. ملګرو څنګه چې تاسو پته ده میلمانه ناست دي، زما خیال چې ټیم اوس راځي، خو یو خبره بله کومه چې تاسو دلته کې تقریبا چې هر یو پارټۍ حکومت کړی دی، داسې یو پارټۍ نشته چې هغو پاتې شي او تاسو چې چا سره ولاړئ نه ډېر په نره او په ایماندارۍ ورسره ولاړئ او دا وخته پورې ورسره ولاړئ چې څونه هغه کامیاب کړی نه، خو بدقسمتي دا ده چې هغه نظر تاسو ته بیا نه کوي کوم چې ستاسو حق دی، ځکه چې ووټ ورکول ووټ نه ورکول دا ګناه دی او ووټ غلط سړي نه ورکول دا د هغې نه غټ ګناه دی. نو انشاءالله داسې سړي له تاسو ووټ ورکوئ چې تاسو یې پېژنئ، ستاسو د دې ځای ستاسو سره مینه یې ستاسو سره اخلاص وي. ټیک شوله جي. او بل دا خبره ده چې زمونږ خبرې خو ډېرې دي، لکه اوس تاسو ګور څومره مسلې دي، ستاسو د بجلۍ مسله شته، د اوبو مسله شته، د صحت مسله شته، ستاسو په مسلو کې لکه کمی نه دی راغلی خو ښه زیاتی دی. نو انشاءالله دې والا به داسې یو فیصله کوو چې ستاسو د خوښې کس به راځي او ستاسو ملګری به راځي. یو پیره زه ستاسو بیا ډېره شکریه ادا کوم، ډېره مهرباني.